2 لاک سوا 2 لاک العلماء يريدون الانبياء عليه السلام دا هر نبی خپل قوم خپل امت او بیا په مسلمان کې مونږ او تاسې رب العزت د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره انبیاء علیه السلام دعاګانې غوښتي چې هغه د الله نبیان دي د الله پیغمبران دي د دې امت سوال یې کړی علما کرام دا اورېدولي دي چې د عیسی علیه السلام سوال الله قبول کړي په څلورم اسمان کې دی د الله نبی دی د الله پیغمبر دی په آخره زمانه کې به راځي د امتي په شکل نبوت یې نشته پر ورځ د قیامت به انبیاء علیه السلام له دا امت ګواهان جوړي غالبا د نوح علیه السلام قوم بالا راوغواړي به ته یې ولې اسلام نه دی راوړی به یا الله موږ ته په دعوت الله به نوح علیه السلام راوغواړي چې راسه تا دا خپل قوم ته ولې دعوت نه دی ورکړی الله خو علم غیب دی بار څه خبر دی هر څه معلوم دي د امتحان په طور باندې الله امتحان دی ما خو نیم سوه کاله د دعوت کار وکړي نیم سوه کاله اتو خلکو نه منل زما خبره تکراو کړه دی وی یا الله دا دروغ وی موږ ته دعوت نه دی ملاو الله به پوښتنه دې وکړي ای زما حبیبه ای زما پیغمبره ته ګواه لرې تا څه کوم خو نه منې وایي ما ته موږ ته دعوت نه دی ملاو تا سره ګواه نشته وایي ما سره ګواه شته وایي لاسه ګواه راوړه دای به ورشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان ته به یې راسي ما ته ګواهي راکړي دا څونه انعام دی پر ورځ د قیامت مالک یوم الدین الله به قاضي وي الله به بادشاه وي الله به مالک وي بل قاضي بل مالک بل بادشاه نشته او 18,000 قوم به موجوده وي دغه امتیان به د انبیا ګواهي ګواهي به ورکړي یا الله نوح علیه السلام دعوت چلولی دی دین یې ورسولی دی دوی نه دی منلی هغه به اعتراض وکړي لکه موږ په دنیا کې نه وي چې یو کیس وي پیشي وي بیا موږ تاسې شهدان تر وو جج وي یا های کورټ وي یا تور کورټ وي یا ژړ کورټ وي یو کورټ به وي اوس به دې ته بیا هغه کوم مدعي چې دي دا اعتراض کوي دا شهادت ردوي ختم کوي که نه کتابي شعران هم دا دي کتاب کې راځي علما به ناست وي ماشاءالله چې هغه شهادت ردوي شهادي ادا کړي هغه رد کړي هغه یا الله تا د څه کومې زمانې امت دی مونږ د کومې زمانې امت یو تا پر مونږ ګواهي ادا کوي مشر به پر کشر ګواهي ادا کوي ټیک خبره ده کشر پر مشر څنګه ګواهي ادا کوي تا خو 1400 کاله بعد کې راغلی دی تا پر مونږ ګواهي ادا کوي الله علم غیب دی په هر څه خبر دی وایي واقع ته خو آخري امت یې تا څنګه ګواهي ادا کړله ته خو 1400 کاله بعد کې راغلی دوی به ورته یا الله قرآن اخر قرآن دی که نه دی الله به یې بېشک اخر قرآن بل کتاب دنیا ته نه دی راغلی پیغمبر علیه السلام اخري نبی دی که نه دی هغه به یې بېشک اخري نبی بل نبی دنیا ته نه دی راغلی وایي مونږ ته له قرآن او له حدیث معلومه ده چې 1,24,000 انبیا علیه السلام راغلي ټوټل د دعوت کار کوي الله به یې ستاسې ګواهي درست څومره د خوشحالۍ مقام او جبرائیل علیه السلام د الله تعالی دغه انسانانو سره تر 80 منځو زیات محبت دی 80 درې شیرې لس من دي یو خواته د الله محبت نو جبرائیل سلام الله ته یا الله دا مخلوق تاسو ګران تاسو نه مینه ده ورسره هغه ما دې انتهایي مینه ول د دې مینې په بدله کې بیا تا دوی له څه تیار کړي دي
الله ورته ویل د دوی لپاره ما جنت تیار کړی چې دوی په دنیا کې زما احکامات او زما د پیغمبر پر طریقه زندگی تیره کړي د دوی لپاره ما جنت تیار کړی حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام الله ته ویل یا الله که ستا اجازت وي زه به د جنت ګشت وکړم الله والله څه وایي علما کرام فرمایي چې د 200 وزره دي یو روایت کې 600 وزره دي مفسرینو لیکلي دي دی چې 2 وزره کلاو کې له شغربه تر مغربه له شماله تر جنوبه دا تمامه دنیا نیسي د دغه به رفتار څونه رفتار وي انتهایي رفتار وي سر یې پر حج دی پښې پر تخت صحرا دي دونې غټ مخلوق دی دا ولاړې د جنت ګشتې شروع 300 کاله په جنت کې سفر وکړي څو 300 کاله یې په جنت کې سفر وکړي د جبرائیل علیه السلام رفتار مونږ ورته چې سپېټ وکړو چې 300 کاله سفر وکړي کښېنست ویل یا الله ستړی شوم ستومانه شوم دا پته راته ونه شوه دا جنت ما څونه وکړه دی څونه پاته ده پاته څونه دي الله څه ورته وایي ای زما مخلوقه ای زما جبرائیله زما د په خپله خدایي سره قسم وي زما د په خپله لویي سره قسم وي زما د په خپل جلار 3 واره الله قسم کوي چې 3000 کاله سفر وکړي 3000 کاله که د دې جنت یولسمې حصې ته هم ورسېږي یولسمې حصې ته ورسېږي نو دلته مفسرینو لیکلي دي حضرت جبرائیل علیه السلام کتاب تواضع ورته وایي مونږ ورته چې عاجزي ورته وایي کتاب تواضع ورته علماء معلومات حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمایل یا الله کاشکې که زه جبرائیل ستا د حضور نه ما وای پیدا یو امتي د محمد رسول الله امتي ولا زما او ستا په جامه حضرت جبرائیل علیه السلام لاس زما او ستا ټکانه حضرت جبرائیل علیه السلام غوښته په جنت الله جل جلاله عما نواله ورته وویل چې تا دنیا عاجزي اختیار کړه دنیا تواضع دم اختیار کړه و تا ته د فرشتو صدارت دی لري د اسمانو هم د مځکو صدارت دا په حق امت کې الله جل شانه موږ تشبیه حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه دی راس کاوي اخر ټیم دا یو خبره کوم خبرې خو ډېرې نه تمامېږي خو ملګري ستړي څوک د دنیا تقاضي موږ خوښې له کاره وتلو کار هم نه زه خلکو ټول له کاره وایستل موږ بیا کار یو کار نه موږ واجب خو دا کار نه کېږي شپه وایست الله جل شانه حضرت اسرائیل علیه السلام ویل ورسه زما د دوست روح قبضه کا په ډېر اکرام په ډېر نرمي باندې احترام باندې دې چې رالی دروازه کې ودرېدې دروازه یې وټکوله حضرت فاطمه رضی الله عنها ور ولاړه شوله ویل څوک یې ویل میلمه یم د 2 کونو سردار زما لږ کار دی دا ورغلی باباجي دلته یو عربي میلمه راغلی تا سره کار دی ورته ویل بچو دا عربي میلمه نه دی دا هغه میلمه دی نن زما او ستا جدایي ده دا نه ګرځي اوس اجازه ورکړه دا ته راځي هر میلمه ته راځي واپسې امکان نشته هغې وژړل دی چې رالی ویل ای د 2 کونو سرداره ټیم بلکل ختم پارې ختم مفسرین یې لیکلي دي ده د پښو اشاره وکړه بیرته یې ټولې کړي په دې باندې یو شاعر غزل هم جوړه کړې ده بیرته یې ټولې کړې ور زما امت الله څه ویل زما د امت څه چاره ده چې زه روان یم امت پاته ده هغه ما ته خو د امت پته نشته الله جل شانه حضرت جبرائیل علیه السلام ته ویل زما دوست ته پیغام ورسوه ستا امت زما په ذمواري کې راکړه زه به ستا د امت ذموار یم ستا کار به ستا امت ته حواله کوم چې کوم په دنیا کې د کوم کار دپاره ما تاسو ته ویلي وې دا کار به زه ستا امت ته حواله کوم بیا علما کرام فرمایي د پښې وغځوړې ول اوس تا ته اجازت خپل کار وکړه
زما الله زامن شو زما د امت ذمواري الله واخیستله او زما کار یې زما امت ته حواله کړ بس زما دا مقصد دی هغه پرته ته چې د ده پر سینه مبارکه باندې لاس کښېښوئ کتابونه نه کې دونې وزنې وي لکه اووه ځمکې اووه اسمان دونې وزن پکښې وي حالانکې چې الله ورته وویل په ډېر اکرام په ډېر آزاد مې قبضه کوي د پوښتنې دې وکړه ای اسرایله دا د څونې طاقت دی هغه ورته وویل دا مې لسمه حصه طاقت نه حصې مې پرې ایښي دي دا مې لسمه حصه طاقت دی حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد ورته وکړ ای اسرایله نه حصې طاقت پر ما استعار مه کوه لسمه حصه زما امت لري که زما امت کمزوری امت وخوري امت ستا په سنت نه شرمېږي که نه شي امت ستا په سنت نه پسخن وهي کېنوي د پر حالاتو د کندن زما او ستا غم کوه ول زما امت کمزوری دی زما امت لسمه حصه پرېږده نه حصې پر ما د ختم نبوت په صدقه باندې الله جل شانو د دې امت دا څون انبیا چې راغلي دي دا څون امتونه چې راغلي دا ټول بیان په قرآن پاک کې شته بیا کې د امر دی بیا کې د کت دی بیا کې د طاقت دی بیا کې د سوچ د سمجھ دی دا ټول بیان قرآن راخصي خو صفت یې قرآن نه دی راغلی صفت د دې امت څه وایي څه وجه ده دغه امت الله دوې ډوټې ورکړي دي امر یې 50 کاله دی عبادت یې 15 منځه دي کال کې یې ور وژه ده بیا ته دا غوره په څه باندې یې بهتره په څه باندې یې دا دونه غټ مکان چې تا ته الله درکړی دی په څه وجه یې درکړی دی تر ټول نه وروسته راغلی دي تر ټول به له مخې وجنه ده داخلي دا د دې کار ته وجه ده چې الله جل جلاله دغه امت ته دوې ډوټې ورکړي دي دین به هم کوي د دین محنت به هم کوي ولې بل نبي دنیا ته نه راځي بل امت دنیا له نه راځي دا اخري نبي دی اخري امت دا زموږ استاد ذمواري ده دا د مولوي صاحب ذمداري نه ده د امیر صاحب ذمداري نه ده د مشر اجي صاحب ذمداري نه ده د ملک صاحب ذمداري نه ده دا د هر حق مؤمن ذمداري ده دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله دا د ذمواري په سبب ده ځکه تبلیغ وزارت یې د تبلیغ کار به ثواب نیت نه کوي چې دا خو یو نن په 49 کروڑه دی یوه قدم باندې 700 نیکیانې ورکوي 700 ختامه په 700 په جنس درجې بلندوي یو روپۍ په 7 لکه نه ته بیا د ذموارۍ په سطح کې دا زما ذمواري ده ثواب دلته پراته دی ثواب پر یوه خوا باندې نه دی نبي علیه الصلاة والسلام حضرت فاطمه رضی الله عنها ورته وویل باباجي زه به تا د قیامت پر ورځ چېرته غواړم ډول بچې زه به په میدان حشر کې امتیانو شفاعت به کوم ول باباجي کال ته نه ولې ول بیا به پر حوض کوثر باندې ولاړ یم امتیان به د میدان حشر ورځ وهلي وي 50,000 کاله به یې ور ورځ وي تېرې به وي زه به اوبه ورکوم ول باباجي کال ته هم نه ولې بیا به تا چېرته غواړم ول زه به پر پولیس برات ولاړ یم امتیان به پورې باس ډېر ډول باباجي کال ته هم نه وایي بیا به زه په جهنم کې یم دننه امتیان به له په جهنم کې به دننه راننوتلی وي د جهنم په اور کې به ګرځي ما و تا زما و تا خو انصاف دا دی مولانا عبدالجګر صاحب رحمت الله علیه خبره کوله دا بیان مسله خو زه یو ځای ته ولاړلم بیا په ګاډي کې راسپورو نه یو کس راسره ناست وي ول مولانا صاحب دلته خو دا چوني ریړو مال څه ول دا چوني دي ما نالت دا ستا پر خوله باندې نالت دا ستا پر مسلماني باندې څوک چې 1 2 3 وایي MBC وایي حتی شتوډن ویل کوي وایي لا کوي شتوډن څوک چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي هغه ته چڼې مسي
ته جوړته کړو څوک چې د انبیاء علیه السلام کار کوي هغه چېړې مړې دي په نن سبا زمانه کې او حالانکه دا زما او ستا ذمه داري ده او زما او ستا صفت په قرآن مجید کې سوی علما نشت چې زما او ستا صفت په قرآن مجید کې سوی د دې دپاره دا نقل و حرکت دی خبره بس کومه خبرې خو نه تمامه ملګري ستړي دي بیا سفر هم په مخ کې سته د دې دپاره اجتماعګانې کېږي جوړونه کېږي دې دپاره زموږ جوړه روان دا په کال کې یو پیره کېږي دې ته عالمي جوړ ویل کېږي دا له بیرونه ملکه خلک راځي زما او ستا ډېر ورنږدې یو ټوټل خرچه زمونږ 10,000 روپۍ د هغو 10,00,000 روپۍ خرچه لګوي دغه جوړ ته راځي د 5 ورځو دپاره یا د چولې دپاره یا د 4 میاشتو دپاره راځي له بیرونه ملکه را روان دي خرچې لګوي پیسې لګوي زما او ستا 10,000 روپۍ ټوټل 8,000 نظره خرچه راځي دې دپاره به څوک تیار وي جوړ ټول به تیار وي ټول به کوشش کوو الله د ستا جنت